دته په خپله دا پته نشتي چې دا کوم کار چې زه کومه د مانځه نه بعد په تندي باندې لاس کېده او یا قوي وایه دا بدعت دی د سره په شریعت کې نشتي دې ته بل منع کول پرېږده دی بل ته ښی ویې کوئ نو ځکه حاجي صاحب ته د افرادو خبرې کوې موږ عامه خبره کوو داسې شی دی دا کوم تبلیغ دی دا کوم دعوت دی چې نه پکې تا حق راښکاره کو او نه دې پکې باطل ثابت کو څنګه زه د خپله خبره ختمه کړم ته به د خپلې مسلې وضاحت بیا وروسته ماته وکړي بل ته د افرادو خبره کوې ماته ته چې ته په خپله تلی تا به نصیحت کړی که نه ته د افرادو خبره کوې چې زه تلی زه تا ته د یو مسلې بنیاد بیانوم بل دلته ډایرکټ ماته دا مه وایي چې تا زموږ هغه تبلیغیان یاد کړو زه دلته مسله بیانوم حق د باطل سره ګډوډ کول یو سړی راپاسې وایي زه یې یاد کړم دا راته هم وایم چې کوم سړی یو مسله واوري وایي چې زه یې یاد کړم په ده کې یي ځکه پرې خفه کېږي لکه اوس زه دا وایم شرک مه کوئ شرک ښه شی نه دی یو راپاسې شیخ صاحب څه شرک موږ خو شرک نه کوو ته موږ ته لګیا وې دې ولې غوسه شو ده کې چیلي دا مسلې د اوسه پورې چې اکثر راښکاره کړي موږ د الله په توفیق سره خلک وایي ته نوي مسلې بیانې دا نوي نه دي دا ټولې هغه زړې مسلې دي چې لپاره 1400 کاله مخکې قرآن او حدیث کې دا راغلي دي خو نوي دي خلکو ته ګناه نشته دوی ته نوي په دې ښکاري چې اول پیرې یو سړی 50 شپېته کاله ناروا کار کوي بدعت کوي چا ورته ویلي هم نه دي چې ستا دا کار ناروا دی او زه ورته ووایم ستا دا کار ناروا دی نو دی به په اسانه ومني نه یې مني ما سره جنګ هم کوي ما سره لاس هم اچوي ما ته به کنځلې هم کوي ما پسې به بدې ردې هم وایي ما ته به سپکې سپورې هم وایي ځکه چې ده ته په 50 کاله کې چا نه دي ویلي چې ستا دا کار غلط دی هېچا ورته دا نه دي ویلي چې ستا دا کار غلط دی یو سړی لاړ د پلار قبر یې سیمټي کو په هغې له پاسه نوم ولیکو او په هغې باندې ګلونه وراچوي مولوي صاحب خو دا پرېږده چې ده ته ووایي چې دا قبر سیمټي کول ناروا دي هغه مولوي صاحب په خپله راځي چې دوا کوي همدقه سیمټي قبر ته ولاړ یې ده سره لاسونه اوچت کړي او ما ورته نن وي چې دا ستا د پلار دا قبر چې تا سیمټي کړی دا ناروا دی دی به په حال اسانه ومني زما سره یو خو قبر د پلار دی دویم په دې باندې فخر کوي دریم شیطان ورته دا کار ښایسته کړی دی څلورم مولوي صاحب ورته په دې 50 کاله کې دا نه دي ویلي چې دا کار ستا څه دی دا ناروا دی موږ د حدیثونو نه دا مسله ثابته کړه چې په جومات کې دننه قبر جوړول څه دي ناروا دي او په هغه جومات کې مونځ نه کېږي چې په کوم جومات کې صحیح قبر خلک حیران پاتې شو څنګه ما ته دنیا ټلیفونونه راغلي نو دا خو زموږ پلانیږي کې جومات دی او په هغې کې مولوي صاحب پروت دی او په هغې کې مولانا پروت دی او بل وایي مفتي پکې پروت دی او څوک وایي دا شي دا به اوس موږ څه کوو او دا څنګه وو او دا ولې دی او په دې دلیل څه نو زه دا خلک په یو حصه کې نه ملامته کوم لږ ساعت لی نه ملامته کوم اگر که ملامته دي خو لږ ساعت لی نه ملامته کوم په دې کې چې دې غریبانو ته مولیانو دا حق راښکاره کړی نه دی مولوي صاحب راغلی د جمعې خطبه یې کړې ده او بس د جمعې خطبه څه یو څو خبرې دي اول وی تقریر ده او بیا خطبه ده او په خطبه کې ودرېږي او عربي یو دعا به ووایي سورة کوثر به ووایي یا سورة اخلاص به ووایي خبره ختمه شو خلک راووتو جمعې مونځ شو په هفته کې دغه یو نصیحت ته هغه هم داسې کړی څنګه به عوام پوه شي څنګه به دې مسله باندې خلک ورسي نو حق دی او باطل څه دی باطل دی ولله الحمد او علماو له پکار دی چې ښه په نره حق ته حق وایي او باطل ته څه وایي باطل وي دا نن سبا چې زه تاسو ته دا ډېره د زړه د کومې نه ته دا فایده بیانوم یعنې زموږ چې څومره نقصان شوی دی په دین کې هغه دې خبرې کړې دی چې مولیانو باطل ته باطل نه دی ویلی
اکثرو مولیانو چې ویلې دي لږو ویلې دي هغه لږو چې ویلې هغوی سره خلکو ښه دشمنیانې کړي دي اکثرو مولیانو ته او ښه ډېرو مولیانو ته پته ده ښه ډېرو مولیانو ته چې په دې قبر باندې د قبر سر ته ودرېده او خپو ته ودرېده او سوره بقرې اولني ایتونه ووایه اخرني ووایه دا بدعت دی ښه ورته پته ده چې بدعت دی خو ویلی نه شي چې بدعت دی باطل ورته نه شي ویلی یا یریږي یا یې تمه ده او یا نور څه خبرې دي پکې ښه ورته پته ده چې دا زموږ چې کوم رسمونه رواجونه دي په ودونو کې په غمونو کې دا کوم چې ناروا دي دا ناروا دي ورب الکعبه ښه ورته پته خو نه شي ویلی چې دا باطل دی ښه ورته پته چې پلاني مولوي صاحب په منبر باندې چې دا کومه خبره وکړه غلطه ده خو نه شي ویلی ځکه چې مولوي صاحب دی بیا به خلک وایي چې تا مولوي صاحب خبرې ته غلط وي دومره غټ پټکي والا غلطه خبره وکړه دومره غټ سړي غلطه خبره وکړه دا دومره چې مشهور دی دی غلط لګیا دی ښه په نره باطل ته باطل ویل پکار دي که څوک خوشحالېږي او که څوک خفه کېږي دې ته ونه ګورو چې خلک خوشحاله شي خلک خوشحاله الله خفه کې الله سره دشمني کې الله خوشحاله که خلق بدنم خوشحاله شي او الله بدنم څه شي خوشحاله بشي ډېر احتیاط حق او باطل نن سبا خلک ګډوډ کوي او خپل باطل پې چلوي یو دوه خبرې به حق وکړي یو دوه خبرې به څه وکړي حق به وکړي لکه بیان به روان کړي په زور او شور سره به وایي منګه وایي صرف قرآن او حدیث باندې وایي قرآن او حدیث زموږ منهج دي او بیا به د بزرګانو په قصو باندې سټارټ شي پلانی کتاب کې راغلی دي پلانی علیه الرحمه به وي پلانی رحمت الله علیه دي سي وي پلانی ولی الله دي سي وي او پلانی بزرګ دا وي او پلانی صوفي دا وي او موږ ګوره قرآن او حدیث منو اطیعوا الله واطیعوا الرسول او بیا بزرګانو په کتاب کې دا ګوره حق پکې شتي دغه ایت حق وي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول خو سره باطل ګډوډ کوي نو عوام غریبانان پوهه نشو د ده په باطل باندې هغوی دا سوچ وکړي چې یاره دا باطل چې دی کوم بیاني دا به هم دغه حق سره وي نو ډېر احتیاط به کوئ په دې باب کې